بسم الله الرحمن الرحیم. د هدایت النحو د شرح په سلسله کې دا زمونږه 32 نمبر درس دی. مصنف رحمه الله تعالی فرمایي: واعلم أن في جميع هذه الأقسام يجوز إعمال الفعل الأول وإعمال الفعل الثاني خلافا للفراء في السورة الأولى والثالثة إن أعمل الثاني، ودليله لزوم أحد الأمرين إما حذف الفاعل أو الإزمار قبل الذكر، وكلاهما محظوران، وهذا في الجواز. وأما الاختيار ففيه خلاف البصريين، فإنهم يختارون إعمال الفعل الثاني اعتبارا للقرب والجوار، والكوفيون يختارون إعمال الفعل الأول مراعاة للتقديم والاستحقاق. دین مخکې مصنف رحمه الله تعالی دا خبره ذکر کړې وه چې د تنازع الفعلان څلور صورتونه دي. لومبی صورت داو چې دواړه فعلونه تنازع کوي په فاعل کې. دویم صورت داو چې دواړه فعلونه تنازع کوي په مفعولیت کې. دریم صورت داو چې لومبی فعل دا غواړي چې دا اسم ظاهر دا زما د فاره فاعل شي، او دویم فعل دا غواړي چې دا اسم ظاهر دا زما د فاره مفعول شي، او څلورم صورت د دې دریم صورت الټ دی. لومبی فعل دا غواړي چې دا اسم ظاهر دا زما د فاره مفعول شي، او دا دویم فعل دا غواړي چې دا اسم ظاهر دا زما د فاره فاعل شي. د تنازع الفعلان دا څلور صورتونه و. نو په دې عبارت کې صاحب کتاب فرمایي: واعلم أن في جميع هذه الأقسام يجوز إعمال الفعل الأول وإعمال الفعل الثاني. په دې څلورو ونو صورتونو کې د جمهور نحویانو په نسبت باندې چې په هغې کې د بصري والا نحویان هم شامل دي او د کوفي والا نحویان هم شامل دي. لومبي فعل لا عمل ورکول هم جایز دي، او دویم فعل لا عمل ورکول دا هم جایز دي. البته تدوی په خپل منځ کې اختلاف په اولا او غیر اولا کې دی. یعنی د کوفي والا نحویان او د بصري والا نحویان دواړه لومبي فعل عمل ورکول هم جایز ګڼي، او دویم فعل عمل ورکول دا هم جایز ګڼي. لیکن په دې دواړو کې کم یو له عمل ورکول دا بهترین دي، دا ښه دي او دا اولا دي. نو په دې کې د دې دواړو په خپل منځ کې اختلاف دی. انشاءالله د هغې تفصیل به مونږ ذکر کوو. البته امام فرا رحمه الله هغه په لومبي صورت کې او په دریم صورت کې دویم فعل عمل ورکول دا ناجایز ګڼي. لومبی صورت داو چې دواړه فعلونه تقاضا کوي د فاعل، یعنی هر یو فعل دا غواړي چې دا اسم ظاهر دا زما د پاره فاعل جوړ شي. او دریم صورت داو چې لومبی فعل دا غواړي چې دا اسم ظاهر دا زما د پاره فاعل جوړ شي، او دا دویم فعل دا غواړي چې دا اسم ظاهر دا زما د پاره مفعول جوړ شي. یعنی په دې لومبي صورت کې او په دې دریم صورت کې په دواړو صورتونو کې لومبی فعل دا غواړي چې اسم ظاهر دا زما د پاره فاعل جوړ شي. نو په دې دوو صورتونو کې امام فرا رحمه الله فرمایي چې دویم فعل عمل ورکول دا ناجایز دی، هغه ته دې د جواز قایل نه دی. امام فرا رحمه الله هغه دا دلیل پیش کوي
کچری مونږ دویم فعل لعمل ورکو او دا اسم ظاهر دا مونږ د دویم فعل معمول جوړ کو نو په دې صورت کې دو خرابۍ لازمیږي. کچری مونږه د دویم فعل عمل ورکو نو د لومبي فعل کم فاعل له هغه به یا مونږه حذف منو او یا به مونږه په دغه کې ضمیر راوړو او دا دواړه صورتونه دا ټیک نه دي. کچری مونږه فاعل حذف منو یعنی مونږه دا وایو چې د دې لومبي فعل فاعل دا حذف شوی دی نو دا صورت دا هم ټیک نه دی ځکه چې په دې صورت کې کم فاعل دا په کلام کې عمده دی ته دغه عمدې حذف لازمیږي او دا صورت دا ناجایز دی. او کچری مونږه د فاعل د حذف کېدو په ځای باندې د فاعل ضمیر راوړو نو په دې صورت کې دا خرابي لازمیږي چې اضمار قبل ذکر راځي د مرجع د ذکر کولو نه مخکې ضمیر راځي او دا صورت دا هم ناجایز دی. نو امام فرا رحمه الله په لومبي صورت کې او په دریم صورت کې دویم فعل عمل ورکول دا ناجایز ګڼي. مصنف فرمایي واعلم تزان په دې خبره باندې پوهه کا ان فی جمیع هذه الاقسام چې په دې ټولو قسمونو کې یعنی د تنازعي دا کم سلور ونه صورتونه دي یجوز اعمال الفعل الاول لومبي فعل عمل ورکول دا هم جایز دي و اعمال الفعل الثاني او دویم فعل عمل ورکول دا هم جایز دي خلافا للفراء في السورة الأولى والثالثة ان اعمل الثاني. لیکن د امام فرا رحمه الله په لومبي صورت کې او په دریم صورت کې اختلاف دی. کله اختلاف دی کچری مونږه دویم فعل عمل ورکو نو امام فرا وایي کچری دویم فعل عمل ورکړی شو نو دا صورت دا ناجایز دی او دا خبره مونږه ذکر کړه چې د لومبي صورت او په دریم صورت دا هغه صورتونه دي چې په دې کې لومبي فعل دا غواړي چې اسم ظاهر دا زما دپاره فاعل جوړ شي. ودلیله لزوم احد الامرین د امام فرا دلیل دا دی کچری مونږه دویم فعل عمل ورکو نو د دوو خرابونه به یو خرابي دا خامخا لازمیږي اما حذف الفاعل یا به مونږه فاعل حذف منو او دا صورت هم ناجایز دی ځکه چې دلته د عمدې حذف لازمیږي او الازمار قبل الذکر او کچری مونږه په دې لومبي فعل کې دا وایو چې دلته د فاعل ضمیر مستتر دی نو دلته بیا ازمار قبل الذکر راځي یعنی د مرجع د ذکر کولو نه مخکې ضمیر راځي او دا صورت هم ناجایز دی وکلاهما محظوران او دا دواړه یعنی د فاعل حذف یا ازمار قبل الذکر دا دواړه ممنوع دي ناجایز دي دا د امام فرا دلیل دی. جمهور د امام فرا د دې دلیل جواب دا ورکوي چې مونږه دلته د فاعل حذف دا نه کو مونږه فاعل حذف نه منو بلکې مونږه دلته د فاعل ضمیر راوړو او ستا چې کوم دا اعتراض دی چې دلته ازمار قبل ذکر راځي نو د هغې جواب دا ورکوي چې ازمار قبل ذکر دا په عمده کې بشرط تفسیر دا جایز دی. ازمار قبل ذکر په عمده کې یعنی په مسند الی کې دا بشرط تفسیر دا جایز دی او دلته چې مونږه دا کم ضمیر حذف کو نو اخو اسم ظاهر بیا تدی تفسیر کوي. وهذا فی الجواز مصنف فرمای چې د امام فرا سره چې د نحویانو کم اختلاف دی نو دا په جواز او عدم جواز کې دی. نور نحویان دویم فعل عمل ورکول دا جایز ګڼي لیکن امام فرا رحمه الله دیتا ناجائز وی. واما الاختیار ففيه خلاف البصريين فإنهم يختارون إعمال الفعل الثاني اعتبارا للقرب والجوار والكوفيون يختارون إعمال الفعل الأول مراعاة للتقديم والاستحقاق.
په دې خبره باندې خو د جمهور نحویانو یعنی د بصري او د کوفي والا نحویانو اتفاق دی چې د تنازع الفعلان په دې څلورو وړو صورتونو کې لومبي فعل له عمل ورکول هم جایز دي او دویم فعل له عمل ورکول دا هم جایز دي، لیکن تدوی په خپل منځ کې اختلاف دا په بهتروالي کې دی چې کم یو فعل عمل ورکول دا غوره دي او بهتر دي. نو کم د بصري والا نحویان دي نو هغوی فرمایي یختارون اعمال الفعل ثانی، دویم فعل عمل ورکول هغوی بهتر ګڼي او هغوی دلیل دا پیش کوي اعتبارا للقرب والجوار چې دا دویم فعل دا د اسم ظاهر په کومه کې چې تنازعه ده د هغې نږدې دی او ګاونډي دی، نو دې ته دغې نږدېوالي او د ګاونډتوب دا حق دی چې عمل دغه دویم فعل له ورکړی شي. نو دا د بصري والا نحویان دي، د دې دلیل د وجې نه هغوی دا خبره کوي چې دویم فعل له عمل ورکول دا اولا او بهتر دي، اگر چې لومبي فعل له عمل ورکول هغوی هم جایز ګڼي. یو دلیل خو تدوی دا دی اعتبارا للقرب والجوار. دویم دلیل کم چې په دې کتاب کې مصنف نه دی ذکر کړی لیکن شارحینو ذکر کړی دی، هغه دلیل دا دی کچرې مونږه لومبي فعل له عمل ورکو لکه څنګه چې د کوفي والا حضرات وی، نو په دې صورت کې به د عامل او د معمول په منځ کې په یو اجنبي سیز په ذریعه باندې فصل راشي او دا نامناسب دی. کچرې مونږ لومبي فعل له عمل ورکو څنګه چې د کوفي والا نحویان فرمایي، نو په دې صورت کې به د عامل چې کوم لومبی فعل دی او معمول کوم چې دا اسم ظاهر دی، نو د دې دواړو په منځ کې به د یو اجنبي سیز په ذریعه باندې چې هغه د دویم فعل دی دا فصل به راشي او دا فصل دا نامناسب دی، دا ښه خبره نه ده. کم د کوفي والا نحویان دي نو هغوی یختارون اعمال الفعل الاول، لومبي فعل له عمل ورکول هغه اولا او بهتر او غوره ګڼي. دلیل یې څه دی؟ مراعاتا للتقدیم والاستحقاق. دلیل دا پیش کوي چې دا لومبی فعل دا د دویم فعل نه مقدم دی، مخکې دی، یعنی د دویم فعل د راتللو نه مخکې د لومبی فعل راغلی او د دویم فعل په دغې اسم ظاهر کې د عمل کولو د طلب کولو نه مخکې لومبي فعل په دغې اسم ظاهر کې عمل کول دا طلب کړی، نو تدې د مخکېوالي او تدې د اول راتلو د وجې نه دغه لومبی فعل تدې مستحق دی چې مونږه د اسم ظاهر دا تدې معمول جوړ کو او دې له عمل ورکو. نو یو دلیل خو تدې دا دی کوم چې مصنف په دې کتاب کې ذکر کړی دی، او دویم دلیل د هغوی دا پیش کوي کچرې مونږه دویم فعل له عمل ورکو لکه څنګه چې د بصري والا نحویان وی، نو په دې صورت کې به بیا ازمار قبل الذکر راځي او د ازمار قبل الذکر دا نامناسب دی. نو دو دلیلونه دا د بصري والا نحویانو پیش کړي دي او دو دلیلونه دا د کوفي والا نحویانو پیش کړي دي کوم چې مونږه ذکر کړل. یو دلیل دا په کتاب کې ذکر دی او یو دلیل دا مونږه خارجي ذکر کو. نو مصنف فرمایي و اما الاختیار او هر چې غورواله دی بهترواله دی، یعنی په دې دواړو فعلونو کې کم یو له عمل ورکول دا غوره دي او بهتر دي، ففيه خلاف البصريين، نو په دې کې د بصري والا او د کوفي والا د نحویانو اختلاف دی. فإنهم يختارون اعمال الفعل الثاني، فإنهم کې دا هم ضمیر دا بصریینو تراجع دی چې یقینا دویم فعل له عمل ورکول دا غوره او بهتر ګڼي. دلیل یې څه دی؟ اعتبارا للقرب والجوار، د نږدېوالي او د ګاونډتوب د رعایت د وجې نه هغوی دغه خبره کوي چې دا دویم فعل د اسم ظاهر ته نږدې دی، د هغې ګاونډي دی، نو د دغې نږدېوالي او د ګاونډتوب دا حق دی
چې دی دویم فعل له عمل ورکړی شي. والکوفیون یختارون اعمال الفعل الاول، او کم د کوفی والا نحویان دي نو هغوی لومبي فعل له عمل ورکول د غوره، بهتر او مناسب ګڼي. مراعاتا للتقدیم والاستحقاق، دا د هغوی دلیل دی. دلیل دا دی چې د هغې د مقدموالي او هغې په د دویم فعل کې د عمل کولو د استحقاق د رعایت د وجې نه، چونکې د لومبی فعل د دویم فعل نه مقدم دی، مخکې دی، نو د هغې وجې نه دغه مستحق دی چې د اسم ظاهر دا د لومبي فعل معمول جوړ کړی شي. نو د دې ننني عبارت خلاصه او حاصل دا شو چې د تنازع الفعلان دا کم څلور صورتونه دي، نو کم جمهور نحویان دي چې په هغې کې د بصري والا نحویان هم دي او د کوفي والا نحویان هم دي. هغوی وایي چې یجوز اعمال الفعل الاول و اعمال الفعل الثاني، لومبي فعل له عمل ورکول هم جایز دي او دویم فعل له عمل ورکول دا هم جایز دي. البته د دوی په خپل منځ کې اختلاف دا په اولویت کې دی او په بهتروالي کې دی چې کم فعل له عمل ورکول اولا او بهتر دی. نو بصري والا نحویان وایي چې دویم فعل له عمل ورکول د اولا او بهتر دی اعتبار القرب والجوار، او کم د کوفي والا نحویان دي نو هغوی وایي لومبي فعل له عمل ورکول د اولا او بهتر دی مراعاتا للتقدیم والاستحقاق. البته امام فرار رحمه الله سره د دې نحویانو اختلاف په جواز او عدم جواز کې دی، او هغه هم صرف په دو صورتونو کې دی، په لومبي صورت کې او په دریم صورت کې، یعنی هغه صورتونو کې چې په کومو کې چې لومبی فعل دا غواړي چې د اسم ظاهر دا زما دپاره فاعل جوړ شي. نو په دې کې هم اله د امام فرا اختلاف دی چې کله مونږه دویم فعل له عمل ورکو کم چې د بصري والا د نحویانو دی، نو هغوی وایي چې په دغه لومبي او په دریم صورت کې دویم فعل له عمل ورکول دا ناجایز دی، ځکه چې دوه خرابۍ لازمیږي، یا به د فاعل حذف لازمیږي او یا به ازمار قبل ذکر راځي، او دا دواړه ممنوع دي او ناجایز دي. ان شاء الله تعالی اخوته دې نور کم تفصیلات دي نو هغه به مونږ بیا په آینده دروسو کې د خیر سره وایو. اوس راځو مونږ د عبارت ترکیب له او په دې کې کم نحوي فواید دي نو د الله جل شانه په توفیق او په فضل سره به مونږ ذکر کوو. واعلم ان في جميع هذه الاقسام يجوز اعمال الفعل الاول واعمال الفعل الثاني. اعلم صيغه واحد مذکر حاضر، فعل امر معلوم، انت ضمیر مستتر، دا پدې کې فاعل او همیشه د پاره د واحد مذکر حاضر په صيغه کې خو هغه د مضارع وي، کده امر وي او کده نهي وي، پدې کې به انت ضمیر دا به کې مستتر وي. ان د حرف از حروف مشبه بالفعل او تدی کم اسم دی نو هغه محذوب دی او هغه ها ضمیر دی. نو ان دا حرف از حروف مشبه بالفعل او د ها ضمیر دا ول اسم دی. فی جمیع هذه الاقسام دا جار مجرور دا متعلق دی په یجوز فعل پوری. بیا یجوز صيغه واحد مذکر غائب، فعل مضارع معلوم، اعمال الفعل الاول اعمال مضاف، الفعل الاول موصوف صفت دا مضاف الیه ده د اعمال لپاره، بیا مضاف مضاف الیه دا فاعل ده دو یجوز فعل لپاره، او دا اعمال الفعل الثاني دا عطف ده په اعمال الفعل الاول باندې. نو یجوز فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر دا خبر دے دو ان دا پارا، نو ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر دا بیا اپنے اسم اور خبر سے مل کر دا بیا قائم مقام دے دو مفعول لپارا دا اعلم. نو اعلم فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعول به سے مل کر دا جملہ انشائیہ امریہ شوا. او دا خبر مونگا یاد ساتو چې عام طور باندې د علمه یعلمون بعد ان راځي، لکه څنګه چې قرآن کې دی واعلموا انما غنمتم من شیء فان لله خمسه. دلته هم د علمه یعلمون اعلم امر راغلی دی، نو تدین رستو ان راغلی دی. خلافا للفراء في السورة الأولى والثالثة دا جزائی مقدم دی، او ان اعمل الثاني دا شرط مؤخر دی. خلافا دا مفعول مطلق دی د فعل محذوب خولف دا پارا، بیا خلافا دا موصوف دی، او للفراء جار مجرور
دا متعلق اول دی د ثابتن محذوب د پاره، او فی الصورة الاولى والثالثه دا جار مجرور دا متعلق ثانی دی په ثابتن پوری. نو ثابتن اپنے دونوں متعلقوں سے مل کر دا صفت دے د خلافن موصوف د پاره، بیا موصوف صفت مل کر دا مفعول مطلق دے د خولف فعل محذوب د پاره. نو دا جزای مقدم دے. او ان اعمل الثانی دا ولا شرطی مؤخر دے. ان حرف شرط، اعمل دا فعل مجهول صیغه ده، او دا الثانی دا ولا نائب فاعل مرفوع دی په ضمه تقدیری سره، ځکه چې دا اسم منقوص دی. ودلیله لزوم احد الامرین اما حذف الفاعل او الازمار قبل الذکر. دلیله دا مضاف مضاف الیه دا مبتدا ده، او دا خبره موږ مخکې کړې وه چې کله د اسم نه بعد ضمیر متصل راشي نو دا بخپل منځ کې همیشه لپاره مضاف مضاف الیه جوړیږي. نو دلیله مضاف مضاف الیه دا مبتدا ده، او لزوم احد الامرین دا بخپل منځ کې مضاف مضاف الیه دي. او دا خبره مونږ ذکر کړې وه چې کله 2 3 4 5 اسمونه راشي په اخرني اسم باندې الف لام وي، ته دې نه مخکې په اسمونو باندې الف لام نه وي، نو دا هم عام طور باندې په خپل منځ کې مضاف مضاف الیه جوړیږي. نو لزوم احد الامرین دا ولا خبر دی، نو مبتدا خبر مل کر دا جمله اسمیه ده، او امرین دا تثنیه ده دو امر، او چونکه دا دلته په حالت جری کې ده، او د تثنیه حالت نسبی او جری دواړه په یا ما قبل فتح سره وي. اما دا تردیدیه ده، یعنی یا خود دا صورت لازمیږي او یا دا صورت لازمیږي. حذف الفاعل، حذف الفاعل دا مضاف مضاف الیه دا معطوف علیه ده، او الازمار قبل الذکر دا قبل الذکر دا مضاف مضاف الیه مفعول فیه ده دو ازمار دا فاره، لہذا دا معطوف ده په حذف الفاعل باندې. او حذف الفاعل دا یا بدل ده دو احد الامرین نه، نو په دې صورت کې به دا بیا مجرور وي، ځکه چې احد الامرین مجرور دی، نو څنګه چې مبدل منه هم مجرور نو دغه شانتي بدل هم مجرور وي. نو بیا به موږ حذف الفاعل او یا الازمار قبل الذکر به وایو. دویم ترکیب په دې کې دا دی چې دا حذف الفاعل او دا ازمار دا موږ مرفوع وایو، ځکه چې په دې کې هر یو دا خبر دی د مبتدا محذوف لپاره، یعنی احدهما حذف الفاعل وثانیهما الازمار قبل الذکر، او د مبتدا خبر دا مرفوع وي. دریم صورت دا دی چې دا موږ منصوب وایو او دا مفعول به جوړ کو د اعنی فعل محذوف لپاره، یعنی اعنی حذف الفاعل او الازمار قبل الذکر. او ازمار دا د باب افعال ازمر یزمر ازمارا مصدر دی، او تدې چې کما حمزه ده نو دا حمزه قطعی ده، دا نه غورځيږي. وکلاهما محذوران، کلاهما دا مرفوع دی په الف لفظن سره، دا مضاف دی، او هما ضمیر دا ولا مضاف الیه ده، نو مضاف مضاف الیه دا مبتدا ده، او محذوران دا هم مرفوع دی په الف سره، دا ولا خبر دی، مبتدا خبر دا جمله اسمیه ده. د کلا اعراب مونږ ویلو چې د دې حالت رفعی دا تسنیه بشانتی دا او حالت نسبی او جری هم، نو دلته دا مرفوع دی په الف سره، او د قشانتی محذوران چونکه دا تسنیه ده نو دا هم مرفوع دی په الف سره. وهذا في الجواز، هذا مرفوع محلا دا مبتدا، في الجواز جار مجرور دا ولا خبر دی، نو مبتدا خبر دا جمله اسمیه ده. اما حرف تفصیل الاختیار دا مرفوع بضمه لفظا دا مبتدا ده، او دا متضمن ده د شرط معنی ده. فيه جار مجرور دا خبر مقدم ده، او خلاف البصریین دا مضاف مضاف الیه دا مبتدا مؤخر ده. نو مبتدا خبر ملک جمله اسمیه خبریه ہو کر دا بیا خبر ده، او دا خبر دا قائم مقام ده دو جزا ده پاره، لہذا دا جمله شرطیه ده. او خلاف البصریین، نو بصریین دا جمع مذکر سالم دی، او چونکه دا په حالت جری کې دی او دا غي حالت جری دی په یا ما قبل کسره سره. دا خبره مونږ کړی و چې جمع مذکر سالم حالت رفع دی په واو ما قبل ضمه سره، او حالت نسبی او جری دی په یا ما قبل کسره سره. فانهم يختارون اعمال الفعل الثاني اعتبارا للقرب والجوار. ان حرف از حروف مشبه بالفعل دا هم ضمیر دا ولا اسم دا، يختارون دا د جمع مذکر غائب صيغه دا د فعل مضارع و ضمیر بارز دا ولا فاعل له. او اعمال الفعل الثاني دا مضاف مضاف الیه دا ولا مفعول به ده، او الفعل الثاني دا بخپل منځ کې موصوف صفت ده. او اعتبار للقرب، للقرب والجوار دا جار مجرور متعلق ده په اعتبارا مصدر پوری،
او دا بیا مفعول له دی د یختارون د پاره. نو یختارون فعل اپنے فاعل مفعول به اور مفعول له سے مل کر دا خبر دے دو ان د پاره. والكوفيون يختارون اعمال الفعل الاول مراعاة للتقديم والاستحقاق. الكوفيون مرفوع بواوي لفظا دا مبتدا دا، او يختارون اعمال الفعل الاول مراعاة للتقديم والاستحقاق تدي تركيب دا يختارون اعمال الفعل الثاني اعتبار للقرب والجوار پشان دي. يختارون جمع مذکر غائب او صيغه دا وو ضمیر بارز دا پکې فاعل له، اعمال الفعل الثاني دا مفعول به دی، او مراعاة للتقديم والاستحقاق دا ولا مفعول له دی. د استحقاق عطف دی په تقدیم باندې. نو څنګه چې تقدیم مجرور دی د لام جاری د وجنه، نو دغه شانتي د استحقاق دا هم مجرور دی د لام جاری د وجنه. یو ځل بیا مونږه ته د عبارت ترجمه ذکر کوو. مصنف فرمایي واعلم، ته په دې خبره باندې ځان پوهه کا، ان فی جمیع هذه الاقسام چې په دې څلور وړو قسمونو کې يجوز اعمال الفعل الاول و اعمال الفعل الثاني، لومبي فعل عمل ورکول هم جایز دي او دویم فعل عمل ورکول هم جایز دي، خلافا للفراء في الصورة الاولى والثالثه ان اعمل الثاني. لیکن په لومبي صورت کې او په دریم صورت کې کچری دویم فعل عمل ورکړل شو، نو په دې کې د امام فراء اختلاف دی چې هغه د دویم فعل عمل ورکول دا جایز نه ګڼي. ودلیله د امام فراء دلیل دا دی لزوم احد الامرین چې په دوو خرابو کې یو خرابي لازمیږي، اما حذف الفاعل یا خود فاعل حذف راځي او فاعل عمده دی او د عمده حذف دا جایز نه دی، او الازمار قبل الذکر یا د مرجع د ذکر کولو نه مخکې د ضمیر ذکر راځي، وکلاهما محظوران او د دواړو صورتونه دا ممنوع دي ناجایز دي. وهذا فی الجواز د امام فراء سره چې کم اختلاف دی دا په جواز او عدم جواز کې دی. واما الاختیار او هر چې بهتروالی دی چې کم یو فعل عمل ورکول بهتر دی، نو ففیه خلاف البصریین او الکوفیین، نو په دې کې د بصری او د کوفی والا نحویانو اختلاف دی. فانهم یختارون اعمال الفعل الثاني، د بصری والا نحویان دویم فعل عمل ورکول دا بهتر غني. دلیل یې څه دی؟ اعتبار للقرب والجواری، د نزدېوالي او د ګاونډتوب د رعایت د وجنه. والکوفیون یختارون اعمال الفعل الاول، او کوفی والا نحویان لومبي فعل عمل ورکول دا بهتر او اولا غني، مراعاة للتقدیم والاستحقاق، د تقدیم او د عمل کې د عمل د استحقاق او د مستحق کېدو د رعایت د وجنه. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.